بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زما قبیل قدر عزتمندو مسلمانانو کشرانو مشرانو رونو، په تیر شوو درسونو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تابعداري کول د هغې په شریعت کې څه حیثیت دی هغه هم بیان کړی و. او بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مینه محبت کول د هغې علامه څه ده، یعنې هغه سړی به ته څنګه وپېژنې، د هغې نښه څه ده چې د الله د پیغمبر سره مینه محبت کوي، هغه هم بیان شوی و. او بیا تېر شوي جمعه کې د نبي صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ باره کې بحث شوی و. نن زموږ درس دی چې کوم سره د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري نه کوي د هغې نقصان څه دی، چې دا سړی په دنیا کې هم تباه او په آخرت کې هم تباه. زه ستاسو وړاندې د قرآن کریم د آیتونو مطابق څه سوالونو د هغې جوابونه چې د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري نه کول چې د هغې په وجه باندې د انسان عمل بربادېږي. د الله سبحانه وتعالی په کتاب باندې خپل ځان وتله، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري کول نه کول په وجه باندې ستا عمل برباد دی. الله تعالی فرمایي په خپل کتاب کې یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. الله تعالی فرمایي اے ایمان والو تابعداري کوئ د الله او د رسول، ولا تبطلوا اعمالکم، خپل عمل نه بربادوئ. د عمل بربادي هم دا وجه ده چې عمل د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه ونه کړی شي. چې کوم عمل د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ونه کړی شي نو دا عمل برباد دی. دغه رنګه د الله سبحانه وتعالى په کتاب باندې خپل ځان وتعالى چې ستا عمل د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه نه نو ته کافر که مؤمن یې. الله تعالی فرمایي په سورۃ آل عمران کې یقول اطیعوا الله والرسول، وته پیغمبر چې د الله اطاعت کوي او د الله د پیغمبر اطاعت کوي. فإن تولوا کتاسو دینه مخ واړو فإن الله لا يحب الكافرين، یقینا الله سبحانه وتعالى من نه کوي د کافرانو سره. د آیت مطلب په واضح ادا جوړیږي چې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم نافرمانی په وجه باندې انسان کفر ته رسیږي. نو په دې آیت هم خپل ځان وتعالى چې ته کافر او که مؤمن یې، ان خپل ځان وتعالى دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل نه کوي ناس نشه د رب العالمین په عذاب کې راګیر شي. کله تعالی فرمایي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هغه څه چې تاسو د الله پیغمبر درکې هغه ونیسئ او د کوم څه چې تاسو منع کړئ هغه نه منع شئ. واتقوا الله، د الله نه ویریږئ، ان الله شدید العقاب، یقینا الله سخت عذاب والا دی. نو په دې کې دا خبره ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د نافرمانی په وجه باندې د الله رب العالمین عذاب نازلېږي. دغه د نبی صلی الله علیه وسلم
د نافرمانی په وجه باندې چې کوم سره د الله د پیغمبر نافرمانی کوي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث نه مخالي د الله د پیغمبر د خبرې نه داغه د حکم نه مخالي دغه سره و فتنه کې پریوځي الله تعالی فرمایي فليحذر الذين يخالفون عن امره هغه کسان چې د نبی صلی الله علیه وسلم د امر نه مخالفت کوي ودا خلق دی ویریږي ان تصيبهم الذين چې دته مصیبت ورسیږي ان تصيبهم فتنه چاغته فتنه او يصيبهم عذاب اليم یا به تضرب لنین طرفنا عذاب دردناک ورسیږي نسبه وجه باندې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخالفت کولو په وجه باندې چې کوم څه د نبی صلی الله علیه وسلم نافرمانی کوي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نافرمانی په وجه باندې د انسان جهنم ته ورځول کیږي الله تعالی فرمایي ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها لو سوچ چاچم د الله او د رسول مخالفت ويتعدى حدوده د الله رب العالمین د حدود نه واولید الله تعالی فرمایي يدخله نارا الله دغه انسان باندې ورته داخل هغه ورته خالدا فيها ودا سره په دغه ور کې همیشه وله عذاب مهین او دغه سره د پاره سپکون کې عذاب چې الله سبحانه وتعالى دغه انسان د پر تیار کړی چې کوم سره د الله او د رسول مخالفت کوي د الله د حدود نه اولي درنګ د نبی صلی الله علیه وسلم د نافرمانی په وجه باندې د انسان ایمان ختميږي دا ګوره معمولی خبره نه ده چې ستا ایمان ختم شو تلار جهنم ته الله تعالی فرمایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم پس دا سنت زما قسم په رب ستا باندې ولا يؤمنون دي مؤمنان نشي کېده کله مؤمنان کېږي حتى يحكموك فيما شجر بينهم تدې چې دې تعالی فیصله راوړي دې خپل منځ کې اختلاف راوړل ته فیصله راوړله او تا ولا فیصله وکړله والله ثم لا يلو او به په دې فیصله کې ستنګ نه بیا مې چې به دې فیصله به ناراضي یا به خپې په کده سي الله لا يؤمنون اذا مؤمنان نشي کېږي ثم لا يجد في انفسهم حرجا یعنی استاده په فیصله باندې د خپل سلو کې خفګان ونه مومي مما اغا قضوت چې تا فیصله کړې دا ولا او يسلم تسلیما دی په تسلیمي کې د الله سبحانه و تعالی او داغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیصله ده کدي سنو لا يؤمنون الله دې مؤمنان نشي کېږي وخپل ځانو ګوره کله د الله سبحانه و تعالی د پیغمبر او د الله په فیصله باندې راضي نه الله ته مؤمن نشي کېږي کستا په پسینه کې ستنګسیای او تعالی فیصله د قران او سنت مطابق وکړه شه نو الله لا يؤمن دا مؤمن نشي کېږي چې د الله او د رسول په فیصله باندې راضي نه ده دغه رنګه چې کوم سره د نبی صلی الله علیه وسلم نه فرمانی کوي نو الله رب العالمین د دې آیت باندې ځان وتلا چې ته منافق او کته مؤمن الله تعالی فرمایي واذا قيل لهم تعالوا الله وکله چې ویل شي د منافقانو ته الى وراش الى ما انزل الله یعنی هغه څه چې الله سبحانه وتعالى په خپل پیغمبر باندې نازل کړی دي ان الله سبحانه وتعالى کوم کتاب نازل کړی دی الله سبحانه وتعالى فرمایي رأيت المنافقين وتبدا منافقين يصدون عنك صدورا جدينا ومخالي تخطبته دغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه فرمانی چې کوم سره د الله د پیغمبر نه فرمانی کوي چې کله د قیامت ورځ راشي دغه انسان به بدیخ باندې سخت ایمان نه چې مولد الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري نه کوله ولې می باسه په عباسو کې پلان کې پس روانو ولې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري نه کوله دې په هغه ورځ باندې ایمان نه الله تعالی فرمایي دی وی وقالو سمعنا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا
هغه ورته ظالم خپل دا ګوتی چی او وای به یقول یا لیتنی یا ارمان دې اتخذت مع الرسول سبیلا یا ارمان دې چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم لار مې نیولې وې دغه تابعداري مې اختیار کړې وې زما به دا حالات نه وې دغه الله تعالی فرمایي په سورۃ تبارک الذی کې وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير یعنی کومه قرآن او سنت اوریدل نو به جهنم ولا نه وې نو به جهنم ته نه ورځول کېده دا رنګ برځي الله تعالی فرمایي ويومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض پدغه ورځ باندې بخوخی هغه کسان چې ګوبره کړي د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفت کړي وای کاش چې د ځمکې لاندې شي او د ځمکې د پاسه شي دغه رنګ د نبی صلی الله علیه وسلم نافرمانی چې کوم سره د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نافرمانی کوي دغه انسان نظام وتلی چې دا سره گمراه دی که مؤمن دی الله تعالی فرمایي وَأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ایت نګوري هغه کسان ته چې هغه دا کې د ساتي لأنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك دا کې د ساتي چې موږ په کتاب ایمان راوړل چې تاسو نازل تاسو الله سبحانه وتعالى نازل کړی الله يريدون أن يتحاكموا الله چې کوم کتاب نازل کړی دوی هغه ته فیصله نه وړي یریدون دوی غواړي ان يتحاكموا چې دوی فیصله وشي ستوي سي ویلت هغه ته سرکشال وته هغه سره ته فیصله وشي چې نه د قران نه خبره نه د حدیث نه خبره وقد امروا ان يكفروا به او حال دا چې ته حکم شوی ته دین انکار وکړي تو هغه ته نو پس مزي هغه له فیصله مولای ويريد الشيطان الله والشيطان غواړي ايدلهم ضلالا بعيدا چې گمراه کې دوی په گمراهۍ لري سره چې ډېر لري گمراهۍ ته دوی ورسي